بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمندو کتونکو. امید لرم چې ټول به روغ جوړي خوشاله وي او د ژوند په موضوع کې به د باجوړ اپډیټس فیسبوک پیج نه یو ځل بیا تاسو ته مخامخ یو. زه عبدالرحمن او زما سره موجود دی تکړه صحافي شاهد جان. تاسو ته څنګه پته چې د پاکستان سیاسي حالات هم کړکېچن دي و ویډیو مخې ته راغلی دا د سینټ د الیکشن حوالې سره پاغه باندې هم په چې کوم د پاکستان میډیا دا پاغه کې په بحثونه روان دي، ګرم بحثونه کیږي. خو ولې دې نه یوه ورځ دوه مخکې د باجوړ یو جرګې یو فیصله کړې وه چې دغه ځای کومې زنانه دي هغه د اف ام ریډیو ته ټلیفون نه کوي. د دې نه علاوه هلته یو چې کوم د نیوټریشن یا د صدای امن پروګرام و، صدای امن نوم یو، چې کوم ماشومانو دپاره زنانو ته 2000 روپۍ ورکوي، 3000 روپۍ د میاشتې وظیفه ورکوي په هغې باندې و. یا چې کوم علاقه وه ماموند و هلته بنجاریان راځي د هغې نه په هکله باندې، او چې کوم هلته منشیات چې کوم دي په هغو کې اضافه شوي نو په هغې باندې جرګې چې کوم وي فیصلې کړې وي یا پې د جرمانې خبرې شوي وي نو هغه بیا په میډیا کې ریپورټ شوله او ډیره یو غټه ایشو ته جوړه شوه په پاکستان کې، نه صرف په پاکستان کې بلکې په انټرنیشنل سطح هم هغه چې کومه مسله وه هغه راچوده کړې شوه. موږ به خبرې کوو چې جرګې والا ولې دا فیصلې وکړې، ولې هغوی داسې مجبوره شو، او د هغې نه بعد چې کوم حالات په باجوړ کې جوړ دي، جماعت اسلامي والا ولې دا مسله دومره ډیره راچوته کړه، او د جماعت اسلامي او د پاکستان پیپل پارټۍ چې دا کوم اختلافات پرې روان دي د دې شاته وجوهات څه دي، وجې څه دي، دواړه چې کوم دی سیاسي مقاصد دي، د علاقې خدمت څوک کوي یا څه وجوهات دي، دا ټول به موږ تاسو ته په دې پروګرام کې وړاندې کوو. موږ سره د اخره پورې اوسئ. د شاهد جان طرف ته ورځم او د هغه نه په دې هکله تپوس کوم. څه ګورې شاهد صاحب په باجوړ کې یو جرګې دا فیصله وکړې، دغه فیصلې ته دغې خبرو ته یا تجاویز چې کوم دغه ته څنګه ګورې، او د هغې نه بعد چې دا مسله یو اقدم داسې هایلایټ شوه ډېره مخکې لاړه، دې ته څنګه ګورې؟ یار عبدالرحمن صاحب څنګه چې تاسو ته پته ده په خپله باندې تاسو هم صحافي او زه هم صحافي یم، دغه ایشو ما هم ریپورټ کړې وه او تاسو هم ریپورټ کړې ده. انټرنیشنل میډیا بیا دغه ایشو چوته کړه، خو که وکتلی شي دغه ایشو چې په کوم انداز سره پیش کړی شوه نو هغه شان نه وه پکار. مونږ زیاتره ګورو که نه چې همیشه دپاره د ایشو یو سایډ چې کوم دی هغه ریپورټ شي، یو سایډ چې کوم هغه پاتې، نو هغې کې ټول نه اهمه ایشو دا وه چې هلته په خواتین یا په زنانو باندې اف ام ریډیو کال کولو یا هغې ته ټلیفون کولو باندې پابندي لګېدلې وه. نو هغه یو شیز دا و چې هغه انټرنیشنلی هایلایټ شو، ډېر زیات په هغې باندې په میډیا کې ریپورټ شو. خو آیا دا فیصلې ولې شوي دي او د دې وجه څه وه، دا خلک ولې مجبوره شوي چې یو ځل بیا د اف سی آر نه پس چې کوم جرګه قانون دی هغه ختم شوی دی او هغو راځي او جرګه کوي او دغه جرګې لاندې بیا په خپله فیصلې کوي. نو دغه ولې وشو، د دغې وجوهات څه دي؟ یقینا دا یو میډیا، یو اخبار، یو ویب سایټ دا ایشو نه ده چوته کړی، او ټول نه اهم ایشو دا وه چې آیا دغه چوته کړی شوې. اصل مسله خو دا وه زما په خپله باندې جرګه کې کوم کسان دي د هغو سره خبرې اترې وشوې، نو هغو وایي چې یو خو د اف ام خبره وه، اف ام خبره ډېر زیاته هایلایټ شوه. حالانکې دا خو موږ دا و چې یو عام جنرل موږ کتل چې اف ام ته خلک ټلیفونونه کوي، هغه دا چې زموږ د روایات او زموږ چې کوم رواج دی، رسم دی، د هغې خلاف دی، قبایلي رواج دی که نه. نو په هغې وجه باندې دغه ایشو ته چوته شوه. خو ټول نه اهم ایشو چې کوم هغه صدای امن مرکز و چې هلته زموږ زنانه ځي، د هغې لپاره انتظامات نشته دی، او ورسره دلته چې کوم نشهیي توکي دي یا منشیات دي یا د نشې چې کوم شی نه میلاویږي ډېر زیات په وافر مقدار کې، په زیات مقدار کې، ډېر په اسانۍ سره خلکو ته میلاویږي. د هغې سره نوی نسل چې کوم دی نو هغه بیا ډېر د هغو مستقبل چې کوم دی تیارو سره مخ کېږي، او دا نوي ځوانان چې زموږ کوم دي دا نشو طرف ته ځي. نو هغه وویل چې دغه ایشوز وو او په دې باندې موږ بار بار راپاڅېدو، موږ احتجاجونه مو کړه، موږ انتظامیې سره هم جرګه وکړله، موږ چې کوم علاقایي خلک دي هغو ته مو ویل مشرانو ته، خو زموږ دغه خبرې چا نه اورېدلې. صدای امن مرکز ته ویل چې زموږ زنانه بتلې، د هغې لپاره یو وړوکی مرکز و او په هغې کې به ټوله ورځ ناستې وي، هغه مرکز کې به زنانه نه راتلې، کله په دیوالونو ناستې وي، ماشومان به واړه ورسره وو، دې سره به کله په سړکونو باندې ناستې وي، په قطارونو کې به ولاړې وي. موږ څو ځل انتظامیې ته ویل چې زموږ دغه زنانه چې کوم دي دا دلته بېعزته کېږي، دغه لږ
کې ډېرې روپۍ دي دا ورکړی کېږي. موږ غریبانان خلک یو او په کار ده چې همدغه د ماشومانو دپاره کمې پیسې یا وظیفه ورکړی کېده نو هغه د ورلډ فوډ پروګرام دغه و چې دا به صرف د ماشومانو میندو ته ورکړی کېږي، پلارانو ته نه ورکړی کېږي ځکه چې پلارانو ته ایشوز او مسایل او خرچې دومره زیاتې وي چې کېدای شي دغه پیسې هغو په بل څه باندې ولګوي. خو چونکې دا د ماشومانو د خوراک لپاره دغه 2.5 زره روپۍ دي دا به د میندو سره یو میندې ورې خپلو ماشومانو له په دغه باندې خوراک اخلي چې د هغو هغه د غټېدو کم پراسس دی یا کم عمل دی نو هغې نشونما په صحیح طریقې سره وشي او پوره خوراک ورته میلو شي. وایي چې دغې لپاره موږ په دغه باندې اګري او بار بار موږ لاړو، موږ احتجاجونه هم وکړو، دې سره مونږ راپاسېدو انتظامیې ته مې خو زموږ په خبره باندې چا غوږ نه ګرو. نو بیا مونږ په خپله باندې راپاسو دې سره چې کوم دا د منشیاتو خبره ده چې دلته خلکو ته د نشو د استعمال چې کوم شی نه دي لکه په هغې کې چرس او سګرټ خو ډېر عام شیز دی. اوس هلته آیس راغلي، پوډر راغلي دي او ډېر په وافر مقدار کې میلاویږي. نو وایي چې مونږ د دغې په ضد باندې هم راپاسېدو، انتظامیې ته هم څو ځل ویلي دي خو انتظامیې چې کوم دی نو هغه په دې باندې غوږ نه ګرو. ورسره چې کوم عام خلک دي هغه هم غوږ نه ګرو، پولیس چې کوم دی هغه هم غوږ نه ګرو. مونږ ته به ښه وکړی شو خو په هغې باندې بیا عمل نه کېده، نه به کاروایي کېدله. نو چې بیا مونږ راپاسېدو چې یاره مونږ خو مخکې چې مونږ څنګه په خپله باندې به مونږ اقدامات کول، ریاست چې کوم هغه په یو ځای باندې ناست و، مونږ په خپله باندې شیونه منې کول او مونږ دا خپلې ذمهواري وګڼله چې مونږ راپاسېږو مونږ دغه فیصلې وکړو چې یاره د نن نه پس دغه شیونه مونږ په خپله باندې ودرو. نو چې کله مونږ دا فیصلې وکړې نو بیا هلته خلکو ویل چې اوس خو FCR قانون ختم شوی دی او 25 آئیني ترمیم راغلی دی او دا فیصلې جرګې نشي کولی او چې کوم نو سرکاري جرګه به کې ADR چې راغلی څنګه چې تاسو ته پته ده نو دا په خپله باندې بالکل ټیک وه او دا جرګې دا فیصلې چې کوم دي نو دا جرګې له نه کول پکار. خو جرګه ولې مجبوره شوې ده؟ د هغې اصل وجه چې کوم وه نو هغه د انتظامیې ناکامي وه. که چېرته انتظامیې په وخت باندې دغه ګامونه پورته کړي وي، هغو په وخت باندې دغه صدای امن مرکز کې د هغې لپاره بهترین انتظامات کړي وي، د ناستې انتظامات یې کړي وي، نو آیا جرګه به بیا په دغه فیصلو باندې نه مجبوره کېدل؟ زه جرګه نه ډیفنډ کوم او زه نه غواړم چې جرګې دفاع وکړم، خو آیا انتظامیه کو دومره مؤثر کردار کې د دې خلاف کاروایي کړې؟ زما نه دی خیال کو دغه فیصلې به شوي دا بیا دومره په انټرنیشنل سطح باندې هایلایټ شوی وي. جی ډېره مننه. ډېر په خندا سره شاهد صاحب دغه ایشو چې کوم وه د دغې بیکګراونډ اصل کې تاسو ته وړاندې کړو چې ولې جرګه چې کوم وه هغه مجبوره شوله چې داسې فیصلې وکړي او صرف جرګه نه وه بلکې که موږ وګورو په هغه ویډیو کې کوم تصویران چې راغلي نو پوره د علاقې ډېر په ګڼ شمېر کې مشران راټول شوي او په ټولو په دغه باندې اتفاق هم کړی چې موږ به متفقه دا فیصله کوو چې ټلیفون سکال به نه کېږي. دایم هم ویلي چې کوم بنجاریان راځي هلته په دا غزي ته نو صرف هغوی بنجاریان ټارګټ نه بلکې موږ ته چې کوم اطلاعات راغلي ذرایو تر مخې تاسو ته هم راغلي چې هغه خلک ځي اول ته مختلف ویډیوګانې جوړوي، نن سبا خو ټیک ټاک دي یا داسې مس یوز چې ورته موږ هغه کېږي. بله قدرمندو کتونکو زه به تاسو ته دا هم وایم چې عموما حکومت اوس هم جرګې چې کوم دی هغه په قبایلي سیمو کې ساتل غواړي. جرګې چې کوم دي دا غیر آئیني چې کوم دی کار دی دا د قانون سره متصادمې دي او د جرګې زما په خپله سوچ کې حکومت د دې د وجې نه غواړي چې د ترقۍ کارونه ونه شي په هغه ځای کې اگر چې ستا خپله زه لکه په دې باندې خبرې کوم او قدرمنو کتونکو تاسو ته به زه دا ووایم چې موږ دغه چې کوم دی دا ریکارډ کوو د دې غټه وجه دا ده چې په پېښور کې حکومت چې کوم دی انټرنیټ خراب کړی دلته صحیح کار نه کوي، په قبایلو کې کوشش کوي، موږ د هغې ستاینه هم کوو چې هلته نیټ کولاږي خو په پېښور کې هم پکار دی چې ټیک کړي ایشوز شته دی څه نشته. جرګې اصل کې د های کورټ پېښور های کورټ یو فیصله راغلی وه او په هغې کې هغې دا ویلي چې د جرګو قانوني څه حیثیت نشته دی. ما په خپله ډېر نږدې نه دا جرګې کتلي دي، جرګو کې دا چې کوم مشران دا فیصلې څنګه کوي، دا یو طرفه څنګه فیصلې کوي او دې نه علاوه یو جرګې کې یو کس ناست هغې له ډېر په اسانه باندې روپۍ هم ورکېږي او په روپو باندې هغه فیصلې کوي چې کوم وړي هغه ته پړ وی او پړي هغه ته وړ وی. دا په ډېر په اسانه کې د وجې نه زه په خپله ډېر اختلافات لرم د جرګې سره، حالانکې لکه جرګه یو مؤثره دا دی چې عدالت ته ځي، یو کس تاڼې ته ځي، نو د هغې نه ډېره ښه ده چې په باعزته طریقه باندې د هغې چې کوم مسلې هغه حل شي. خو اکثر په دې کې
ناانصافي کیږي په دغه جرګو کې. نو دغه د وجې نه زما نه دي خوښې چې دا جرګې دغه شی حکومت څوم کې د هغې سره د عدالت او هغه پیسې نشته، زموږ خزانه تشه ده چې هغې تاڼې جوړې کړي، هلته عدالتونو سیستم مضبوط کړي. نو زما په خپل یقین هغوی ADR الټرنیټ ډسپیوټ ریزولوشن هغوی هغه سیستم دغه کړی، خو جرګې ښې دي یا بیکاره دي، فایدې مند دي یا نه دي، هغه په هغه باندې خبرې کوم. زه هم چې تا ډېرې خبرې وکړې نو زه راځم د هغې نه بعد جماعت اسلامي راپاڅېده او جماعت اسلامي والا دا وایي چې څنګه چې میډیا صرف د ټلیفون چې کوم کالز هغه ایشو هغه مخکې راوړله هایلایټ کړل، نو جماعت اسلامي هم هغه د ټلیفونز کال هغه مسله ډېره ونیوله. اخونزاده چټان تا ته پته ده، قدرمندو کتونکو ته پته ده چې کوم FM ریډیو دی په 3 دی، په هغه کې یو د اخونزاده چټان خپل ذاتی ریډیو دی، ذاتی ورته زه په دې وایم چې لایسنس او ټول دغه ملکیت یې دغه دی، اونرشپ یې دغه سره دی. حالانکې نور چې کوم دی میډیا تا ته هم پته ده، ما ته هم پته ده چې میډیا د خپل اصولو مطابق روانه وي. په هغه کې د اونر ته چې صرف د هغې ایډیټوریا ته کتل کېږي، پالیسۍ ته خو کتل کېږي، خو نور پروګرامونه د هغې سره څه تعلق نه وي. جماعت اسلامي والا صرف یو FM ریډیو ټارګټ کوي. د دې شاته ستا په خیال څه وجوهات کېدلی شي؟ او د دې نه علاوه چې کوم بل FM ریډیو دی 88 2008-9 کې تقریبا هغې نشریات شروع کړي دي، هم سیم ټو سیم پروګرامونه د دې نه هم کېږي، د هغې نه هم روان دي. بل چې کوم د انفارمیشن والا ریډیو کولاو کړی هغې نه خو دومره ریګولر پروګرامونه هم لا نه دي شروع، څومره چې دې هغه شان فعال نه دي. نو د جماعت اسلامي دی پوینټ اف ویو ته څنګه ګورئ چې صرف یو ریډیو ټارګټ کوي؟ عموما دا ویل کېږي چې جماعت اسلامي چې یو کار وشي نو هغې نه بعد راپاڅي او په هغې باندې سیاست شروع کړي. دا الزامات به هم روان دي. د باجوړ په دې ایشو کې جماعت اسلامي دی کردار ته څنګه ګورئ؟ یار عبدالرحمن صاحب، مونږ کو اوورال کوم صورتحال دی هغې ته وګورو که نه، نو کوم ایشو چې و جرګې والا هغه په شا باندې شوله. اوس مختلف خلک راپاسې د هغه ایشو نه اوس نورې فایدې اخیستل غواړي. ایشو سوا صدای امن مرکز هلته انتظامات نو د هغې خلاف وه، د منشیاتو خلاف وه. FM ریډیو کال خو پکې وراغو چې لکه هغه زمونږ انفرادي حیثیت کې یو دا جوړېږي چې زما یو FM نه دی خوښ، نو پکار ده چې هغه زه نه اورم که نه. زه کور کې مې ویم چې یار ریډیو بند کړئ، دا به نه اورئ. موبایل دی زما ذاتي شیز دی، پکار ده زه غواړم چې زه په فیسبوک ګورم، نه ګورم پې، زه ګورم زما خوښه ده چې ټویټر پې زه استعمال کوم، نه پې استعمالوم. زما خوښه ده چې زه په یوټیوب باندې څه وګورم یا پې نه ګورم. اوس دا زه پې کال وکړم، زه پې کال نه کوم، دا زما ذاتي خوښه ده. ما ته په دې موبایل کې هر یو شیز موجود دی. دا اوس په ما باندې ډیپینډ کوي، په ما منحصره ده چې زه په دې موبایل کې څه استعمالوم څه نه استعمالوم. هغه ټول ایشوز چې کوم دی هغه په شا شولې په راله خبره په FM ریډیو باندې ودرېږي چې FM ریډیو ته خلک کالونه کوي او د هغې نه عیاشي او اوریاني هغه خورېږي. زه یو خبره کوم عبدالرحمن صاحب، تاسو ته هم پته، تاسو هم پروفیشنل صحافي او تاسو جرنالیزم هم ویلی دی، MM کړی دی. د دې لپاره یو اداره موجود ده چې هغې ته PIM راوایي، کوم چې الکترانکس میډیا ده که نه، نو هغه دا کنټرول کوي، منیټر کوي، د دې هر څه ګوري او دوی ته لایسنس هم هغه ورکوي. زه په سوشل میډیا باندې د څو ورځو نه وینم چې مختلف خلک لګیا دي چې چټان صاحب ریډیو چې کوم دی یا ریډیو شمال چې کوم دی د هغوی سره لایسنس نشته دی او غیر لایسنس یافته کوم ریډیو چې دی هغه دې بند کړی شي. دا زه نه منم چې په دې دور کې او بیا په دومره حساس علاقه کې چېرته چې قبایلي ځېلي دي، دې نه مخکې فاټا او ایجنسي وه، انتهایي حساس ځایونه دي چې هلته به FM ریډیو د مختلف مقاصد دپاره استعمالېدی. او که بیا مونږ اورال وګورو چې په سوات کې ریډیو څنګه استعمال شي، مولا فضل الله ته به ریډیو مولا ویلی کېدو، ځکه هغه ریډیو دومره په مؤثر انداز کې د خپل مقاصد دپاره استعمال کو چې د هغې بیا ډېر غلط او ډېر اندوهناک نتیجې مخې ته رالې. نو په قبایلي اضلاع کې بیا ریډیو او هغه غیر لایسنس یافته دا خو کېدی نشي. او که په د چا په دې باندې شک نو ډیفینټلی ما تاسو ته ووایي چې یو اداره موجود ده، هغې ته PIM راوایي. کسان دې لاړ شي هلته درخواست ورکړي دې خلاف او هلته دې دغه وکړی شي. بیا د دې ریډیو د TV او د اخبار دپاره دغه ادارې څه رولز، څه قوانین، څه ضوابط هغه هم جوړ کړي دي چې چاته پته ده یا د چا په یو پروګرام باندې، د چا په یو کال باندې، د چا په یو خبره باندې یا د چا په یو الزام باندې چې څوک په ریډیو باندې راشي په بل کس باندې الزام ولګي، د دې لپاره هم قانون او یو کونسل شته دی. هلته دې لاړ شي یا PIM راکړي، دې لاړ شي او دې وایي چې یار دې کس الزام لګولی دی، د سره ثبوت نه و، دا دې ماته ثبوت راکړي. یا زما دا پروګرام نه دی خوښ، دا د کوم رولز ریګولیشن یا PIM را یا حکومت پاکستان چې کوم ضوابط او قوانین جوړ کړي دي
اخلاقیات جوړ کړي ایتھکس ورته وي د هغې خلاف دی په هغې باندې د پیمرا په ویب سایټ کې یو ځای راځي هلته خلک خپل چې چا څه ابجیکشن وي یا کم کمپلین وي هغه کولی شي نو په کار د چلته وکړي متعلقه ادارې شته دي خو بیا دغه ایشوز او هغه کم مسایل چې دي چې صدای امن کم مرکز چې ولته انتظامات ونه کړی شو منشیات چې کوم دی په هغې باندې خبره ونه کړی شوه خو راځي خبره بیا مخصوص یو پارټي چې کوم ده نور پارټي هغه پاتې دی صرف یو پارټي ټارګټ کیږي یو په پارټي کې بیا صرف یو اف ام درې اف امز دي او ټول کومنګ وګورو ورال یو شان ترانسمیشن کوي او هغه کې بیا صرف یو ټارګټ کیږي په هغه کې بیا اخونزاده چټان صاحب ډایرکټلی ټارګټ کیږي پارټي نه ټارګټ کیږي صرف اخونزاده چټان صاحب ټارګټ کیږي او بیا کومونګه اخونزاده چټان صاحب ولې ټارګټ کیږي نو ډېر په معذرت سره زه د کتونکو په ذهن کې دا خبر راولم چې سمو د وړاندې کو کتونکو ته پته نو باجوړ کې یو ایشو شوی و محسن داول صاحب راغلی وکلا کم برادری چې دغه حلف برداري تقریب او پاغه کې یو ایشو مخه ته راغلی و پاغه کې مولانا وحید ګل صاحب چې هارون رشید صاحب هغه دا غوښتل چې الته کم چیف ګیسټ په توګه باندې محسن داول صاحب راغلی چې خطابونه کی په کار و چې هغه ایشو خشه و بد شي و خو هغه نه پس خونځا چټان صاحب محسن داول راوستو خپل دیرې ته ولته خطاب وکړو نو بیا جماعت اسلامي دا وی چې دوی زموږ خلاف لاړ خونځا چټان صاحب او دا ایشو چې کومونه کیش کړو په مختلف بیا مو په سوشل میډیا باندې هم قتل د جماعت اسلامي چې کوم سوشل میډیا اکټیویسټ دي هغه هم بار دا وی چې خونځا چټان صاحب دا ایشو کیش کړل دا داسې ونه او دوی بلشان پیش کړه نو په دغه تناظر کې کو قتل شي نو اوس مولانا وحید ګل صاحب په دې کې بیا راځي هغه مقرر غلې دا موږ بدا وایو نو هغه اوس کوشش کوي چې مغه د هغه صورتحال نه چې څنګه خونځا چټان څخه فائدہ غستې وکنه نو چې جرګې کوم فیصله کړي دوی کوشش کوي چې دغه د دې موقع نه دوی هغه شان فائدہ واخلي او خونځا چټان صاحب چې کوم دی او دغه خلاف چې څومره ثبوتونه خو کوي خو مخه تر ډیره خلا خو چې څومره الزامات وي یا څومره ټرندز وي یا مهم وي هغه چلی نن مولانا وحید ګل صاحب په خپل باندې سوشل میډیا باندې لایو راغلی خپل خبرې کوي زما یو چینل زنه ټارګټ کوم بلکې چې کوم اف ام چینل دی او کوم ټول اف ام چینلز دی هغه باندې چې کوم غیر معیار والا یا غیر پروفیشنالیزم چې کوم کیږي نو چې دغه خلاف یو موضوع غواړم چې دغه بس شي خو زه بیا هم په دې کې یو خبره کوم عبدالرحمن صاحب چې د دې هم ځان له طریقې دي زه ویم کو خامخا تاسو ایشو حل کول غواړئ او یو بل خلاف مهم نه چلوي زه خو هم دغه کم ایشو چې دی په کار چې موږ په دغه باندې خبرو کوو ماته چې نن ناس و چې دغه جرګې کم ایشو راچوت کړي او موږ په دغه باندې خبره کړې وې دا ډیره زیاته خوي خو چونکه خامخا تاسو وایي چې یاره دغه ریډیو سیاسي شوی دا کو سیاسي فائدې ته غشتل نه غواړي او خامخا غواړي چې په باجوړ کې د اف ام ریډیو کم غیر پیشورانه یا تاسو وایي چې هغه غیر معیاري یا تاسو وایي چې هغه فحش یا داسې خبرې پکېږي چې هغه سړی د فیملی سر نشي اورېدلی د هغې لارې دي د هغې لارې دا دي چې په هغې په کار د سیاست ونه کړی شي باجوړ کې سیاسي اتحاد موجود دی مختلف قسم جرګې کیږي مختلف پارټۍ د رايوځي شي هغه د کینی چې هر چا دي باجوړ قومي سیاسي اتحاد دی په هغې کې د کینی او ټول دی وایي چې دا پلانکې ریډیو دی دا پلانکې ریډیو دی دا پلانکې ریډیو دی د دې دا پروګرامونه چې کوم دي دا غیر معیاري دي نو د دې د ښه کولو لپاره موږ له پکار دي چې اقدامات وکړو او زمونږ معاشرې ته زمونږ علاقې ته دینه فایده نشته نقصان دی نو د دې د حل لپاره کوششونه وکړو او دلته دوی ډیسایډ کړي دلته دوی فیصله وکړي چې لارې دی وګوري چې کومه لار ده لارې بیا دا دي چې یو خو ما تاسو ته وی چې کوم دوی غواړي چې خامخا قانوني کاروایی وکړي نو پیمرا موجود ده ټیک شو پیمرا ته لاړ شي د هغوی په ویب سایټ باندې لاړ شي هلته خپل کمپلینټ چې کوم دی درج کړي خپل ابجیکشن دی هغه دی درج کړي کوم ځای کې چې کوم کال یا کومې خبرې دوی خوښې نه یا کوم پروګرام یې خوښ نه د هغې کلیپ یا د هغې تصویر یا د هغې خبرې آډیو چې کوم ده هغه د هغې سره اټیچ کړي او هلته دی هغې ته ولیږي دې سره بیا دویمه لار چې کوم ده نو کو وایي چې نه مونږ قانوني کاروایی نه کوو او مونږ غواړو چې یاره هغه سایډ ته خبره لاړه نشي او څنګه چې مونږ خپلې مسلې په خپله باندې حل کوو مونږ را یوځای شو جرګو کو کینو په یو بل په مرکو باندې کوو نو کو هغه طریقې نو د سیاسي اتحاد چې په هغې کې یو پارټي نه صرف جماعت اسلامي ده نه صرف جمعیت علماء اسلام فی ده نه صرف نیشنل پارټي ده نه پکې صرف پی ټی آی ده بلکې ټولې پارټۍ دي دغه ټولې پارټۍ دې را یوځای شي او بیا کو اف ام 88 دی
او کو شمال ریډیو دی او کو پښتونخوا ریډیو دی. د پښتونخوا ریډیو هلته پروډوسر شته دی، د اف ام 88 چې کوم افیشلز حکام دی هغه شته دی، او د شمال ریډیو چې کوم دی د هغه باقاعده بورډ اف گورنر دی او ام ډي شته دی. هغه ته په جرګه ورشي او ورته دی وي چې دا مسایل دي، مونږ خو غواړو چې زمونږ باجوړ کې آګاهي راشي، په خلکو کې شعور راشي، میډیا چې کوم دا میډیا چې کوم دا نورم آزاد شي، مونږ ته نور موقع راکړی شي چې مونږ خپل ایشوز چې کوم دي هغه هایلایټ کو، کوم متعلقه حکام دی هغې ته ورسو، اعلی حکام چې کوم دی هغې ته ورسو، کوم چې منتخب کړي خلک دی هغې ته ورسو. نو مونږ خو دغه غواړو او د دې ریډیو نه مونږ ته فایده نشته دی، چونکې په دې پروګرامونو باندې زمونږ اعتراضات دي. خیر دی زمونږ د اعتراضات چې کوم دي دا زمونږ په ذاتیاتو باندې نه دي، بلکې دا تاسو له خلکو نه هم تپوس وکړئ نو کو ذاتیات خو صرف زما د پارټۍ وي، کو ذاتیات نو صرف د نېشنل پارټۍ وي، کو ذاتیات نو پی ټی آی وي. دا خو زمونږ د ټولو پارټو متفقه دا اعتراضات دي، مفادات شاته کو متفقه فیصله وکړو. نو زما خیال سره چې زه دا نه یم چې لکه څنګه نور خبرې مونږه په خبرو په جرګو په مرکو باندې حل کړو، دا هم حل کېدی شي په یو درخواست په شکل کې ورشو. نو زه لکه اف ام 88 حکام چې کوم دی هغه هم بالکل چې خبره وکړی شي، مونږ ته په اعتراض یو من نه چلی. بیا کو اف ام شمال ریډیو دی هغه بالکل نه چلی، کو پښتونخوا ریډیو دی سرکاري دی هغه هم دغه کوشش کوي چې لکه اویرنس ورکړي خلکو ته. نو ډیفینیټلی پکار دی. بیا یو خبره بل هم ده، ما تاسو ته دا وی کو چرته څوک غواړي چې یاره دغه ریډیو چې کوم دی زه دا بندول غواړم، دغه لارې دا دي چې لکه ریډیو څوک نشي بندولی، هغه باقاعده هغې ته حکومتي یوې ادارې د هغې ته لایسنس ورکړی شوی دی، په کوم بنیاد باندې اعتراض کولی شي، عکس ویستی شي، عکس ویستی شي، بالکل کولی شي. تا خبرې بخښنه غواړم چې په نیمه کې مې کټ کړې، څومره تا خبرې ډېرې ګټورې وي او ډېر د بنیاد نه شروع کړو اخیره پورې لاړې، چونکې دا مسله یو سیاسي اړخ ته تللی، هغه سیاسي اړخ هم چې کوم دی وچېړلو. د روایاتو خبره کېږي، محسن داوړ چې کله باجوړ ته لاړو او زمونږ جماعت اسلامي رونو هغوی سره چې کوم سلوک وکړو څه مو وکړو، نو هغه هم زمونږ د روایاتو خلاف و. صرف دلته موږ روایت ته نه ګورو، پکار ده چې زمونږ باجوړ دی چې په څه باندې ښایسته ښکاري، په څه ورته عزت میلاویږي، هغه زمونږ روایات دي. په کار ده چې هغه عوامو ته ګټه میلاویږي، د علاقې ته فایده کېږي. او عموما چې کوم چې کله موږ په ثقافتي چې کوم زمونږ ثقافت دی، کوم زمونږ روایات دي، کوم زمونږ قانون دی، په هغه باندې چې کله یو معاشره روانه نو هغه عموما ګټې چې کوم دی موندي هغه په ګټور دغه کېږي. قدرمنو کتونکو تاسو ته به دا ووایم چې کوم ریډیو دی د 1930 نه دی د باقاعده آغاز شوي ریډیو دغه شوی، دینه مخکې میډیم ویوز وو، شارټ ویوز وو، د اف ام ریډیو بعد کې بیا راغلی. تا ته هم پته یې خپله صحافت نه دغه کړې. په دویم جنګ عظیم چې کوم و په هغه کې د پروپیګنډې په توګه باندې چې کوم ریډیو هغه ډېر استعمال شوی او عموما چې ریډیو استعمالیږي ایز ا پروپیګنډا ټولز استعمالیږي، منفي مقاصد دپاره استعمالیږي، په دې کې شک نشته. بیا 1971 چې کوم بي بي سي کوم سټینډر دغه کړی دی، په هغې کې تفصیلاتو کې به ډېر نه ځو چې څنګه وو، خو هغې نه بعد کوم موږ راشو نو په باجوړ کې چې کوم اف ام ریډیو دی اف ام 88 رالو، په هغه ټایم کې هغې خپل مقاصد وو. اف ام 88 نه مخکې یو بل ریډیو راغلی او صدای باجوړ وو، صدای باجوړ و، د هغې نه پس بیا نور لایسنس رالی ذاتي مفادات دپاره استعمال کړي. خو خیر زه به دا ووایم چې اف ام 88 چې کله کولاو شو د هغې خپل مقاصد وو، خو پالیسي وه. په پالیسۍ باندې خلک رواني چې کوم ایجنډۍ په هغه ډېره په ښه طریقه باندې وړاندې کوي او په هغه باندې عام کسان ډېر په ګرانه پوهېږي چې د دې پالیسي څه ده، په پالیسي باندې هغوی نه پوهېږي. داسې کو بیا کوم شمال ریډیو رالی د اخندزاده چټان ظاهري خبره د هغه دی، خو د هغې یوه پالیسي ده، د هغې ایډیټوریل پالیسي به خپله وي، خو چې کوم صحافتي اصول دي په هغه باندې هم روانه ده. اخندزاده چټان دا وایي چې لکه ما معلومات وکړو، د ماما د ځای نه مې وکړو، د پلانکي نه مې معلومات وکړو، هغه وایي چې پروګرامونه صحیح روان دي، نو دا هم د هغه خبره غلطه ده. او د هغې ډېر دا دي چې په سوشل میډیا موږ ګورو ډېر خلک پې تقریبا کو زه ووایم چې 90% خلک پې چې کوم دی 90% چې کوم خلک دی هغه په دې باندې اعتراضات کوي. ما خپله په ماسټر کې چې کله ریسرچ کاوه، ما په اف ام ریډیوز حوالې سره کړی، ما سره کوشچنیر اوس هم پراته دي 200 پورې دي تقریبا. ما مختلف ځایونه ډیټا راټوله کړې و، نو هغې هم خلک چې کوم نشریات و د هغې نه خلاف دي چې دا نشریات چې کوم دي دا ګنې د باجوړ چې کوم
روایات دي کم ثقافت دی د هغې مطابق نه دي. د هغې غټه وجه زما په خیال دام ده چې کوم په هغه کې کارکنان دي نو هغې هغه شان تربیت نه دی شوی څنګه چې په کار و. په کار چې دیو کتلی وی چې ډیګري هولډر دی د کس صحافت ویلی که نه یا د دې صحافت چې کوم تربیت دی هغې کړی که نه په اصولو باندې پوهې دي که نه. خو د هغې دا هم نه وه چې ته په جرګه کې داسې فیصله وکړه یا د جرګې نه بعد جماعت اسلامي والا را پاڅېږي یا بله پارټۍ را پاڅېږي کسان را پاڅېږي په هغه باندې ډایرکټ اعتراضات کوي. نو دا هم لاره نه ده. تاسو څنګه ویل چې په کار ده چې کینی چې کوم دا کسان پکې ناست دي دا پروګرامونه کوي دیو ته خپل حدود وښایي خپل اصول وښایي. اگر چې په صحافت کې ښودل شوي هم دي چې ته په کومه علاقه کې پروګرام کې په کار چې د علاقې هغه روایت د هغه اصولو ته د هغه چې کوم ستا څوک اوري تا چې څوک اوري د هغو سوچ ته وګوري چې هغې غواړي څه د هغې مطابق ته نشریات وکړي. خو دا چې کوم روانه ده په کومه طریقه او یا د دې مسلې کوم حل د سیاسي خلک ګوري لګیا دي نو دا زما خیال چې دا د دې مسلې حل نه دی. خو په کار ده چې دغه علاقې د مشران د دې مسلې حل غواړي یا خاص د یوه پارټي ده چې کوم دا وایي چې موږ به مخکې بوځو نو دا د مسلې حل نه دی. کوم چې په هغې طریقه دې سره به زموږ باجوړ نور هم بدنام شي. پیم را په ذریعه باندې هم کېدلی شي او دې نه علاوه چې په کوم اف ام ریډیو کې کوم کسان پروګرامونه کوي دغه هم د باجوړ دي دغه هم د باجوړ چې د دیو خویندې میندې هم دا پروګرامونه اوري. نو په کاره چې دغه ټولو سره کینی یو متفقه فیصله وکړي یو اصول جوړ کړي د هغې مطابق دا پروګرامونه وشي. او اف ام صرف د باجوړ نه دی. په باجوړ کې ما پخپله اورېدلي چې د نورو ځایونو اف ام ریډیوز چې کوم دی که ته کله ریډیو آن کې اف ام ته لاړ شې هلته سرچ کړې نو نورو علاقو اف ام ریډوان هم هلته فریکونسي راځي هغه ځای کې نشریات کېږي. نو بندول یا اعتراضات کول دا د مسلې حل نه دی. زما په خیال چې ټول په متفقه توګه یو صحیح فیصله وکړي او یو اصولي لاره خپله کړي چې هغې مطابق نشریات وشي او دا مسله چې کوم دی یو پر امن طریقې سره حل شي. او دې نه علاوه په باجوړ باندې چې کوم ګوتې چوتېږي یا د باجوړ چې کوم ماضي تېره شوې د هغې د وجې نه موږ ته اوس کتل کېږي او د هغې د وجې نه دا ایشو څنګه هایلایټ کېږي په کار چې دا هم نه کېږي. زه وایم چې دا پروګرام بیا لینتې کېږي خلک یې بیا تا ته پته چې اکثر نه اوري. کو ته په اخره کې څه ویل غواړې او غواړم چې دا پروګرام ختام هم ته وکړي. اخیره کې عبدالرحمن صاحب زه هم دغه یو خبره کول غواړم کو خامخا تاسو د باجوړ ایشوز چې کوم دی هغه ختمول غواړئ نو هغه نه دی پکار چې موږ راپاسېږو د چا سیاسي ذاتیات یا هغه فایده واخلو. ایشو د ختمولو لپاره هم دغه طریقه ده چې سړی دغه متعلقه فورم ته ورشي یا متعلقه کوم اداره دلته کمپلینټ وکړي. نه دی پکار چې مونږ د یو بل خلاف سیاسي مهمونه وچلو. پکار هم دا دی چې مونږ دغه ایشو چې کوم دی دغه هایلایټ کو او دغه د پار راپاسېږو یو ځای شو او بیا سیاست په هغه ځای کې وکړو چې کله د ټول باجوړ حق والی کېږي د ټول د باجوړ د عوامو حق والی کېږي. په هغه ځای کې مونږ د یو بل سره یو ځای ودرېږو او راوځو د نورو خلکو خلاف سیاست وکړو. سیاست په هر وخت کې کېږي خو د عوامو چې کوم ایشوز او کوم مسایل دي چې دغه مسایل حل کړي شي. د اف سی آر نه مخکې باجوړ او بیا چې کوم اپریشن شوی دی ډېر ځپلې شوي علاقې دي دا خلک ډېر زیات متاثره شوي دي او اوس وخت دی اف سی آر چې کوم دی هغه ختم شوی دی او قبایلي ضلعې چې کوم دی هغه په صوبه کې ځمکړی شوي. اوس دا وخت دی چې موږ راپاسېږو او دغه خپلې ضلعې په ترقۍ کې اهم کردار ادا کړو. امید لرم چې تاسو ټولو به زموږ دغه پروګرام چې کوم دی خوښ کړی ومي او اورېدلی به مي. اجازت راکړئ د الله په امان.